أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. رب د مخکې سردار چې مخکې آیات کې دوه ډلې ذکر کړې. یوه کسان دي چې هغه د الله دوستان دي، الله پاک هغوی د تیارو نه رڼا ته وباسي. دویمه ډله هغه ده چې هغه کافر دي، د الله دشمنان دي، د شیطان دوستان دي. نو شیطان هغه د رڼا نه تیارو ته وباسي. نو اوس د دغه دواړو ډلو لپاره مثالونه ذکر کوي. یو حق پرست خلق دی، یو بل باطل پرست خلق دی. حق پرستو لپاره د ابراهیم علیه السلام او د عزیر علیه السلام هغه واقعات ذکر کوي. ابراهیم علیه السلام جلیل القدر پیغمبر دی، د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم نیکه دی. ټول ادیان والا ځان هغه ته منسوب کوي، هر یو دین والا وایي موږ د ابراهیم علیه السلام په ملت او د هغه په دین باندې. نو دی په عراق کې کوسا یو ځای نن سبا هغې ته اور وایي، اوره په دغه علاقه کې پیدا شوی. ګیر چاپېره ټول مشرکانو، پلار آزر هغه بت پرستو، بلکې د مذهبي امور وزیرو د ده پلاره. کوم ځای به چېرته بتخانه جوړېده یا بت به پکې نصب کېده یا به منجوران چې کوم دی هغه د بتخانې لپاره نیول، نو هغه کار د دې آزر په ذمه باندې و. بوتان به یې جوړول، بوتان به یې خرڅول. او د هغه وخت بادشاه چې نمرود بن کنعان، نو هغه ډېر سخت سړی و او بت پرست مشرک انسان و. خازن تفسیر خازن کې لیکل دی چې دوه مسلمانان او دوه کافر چې کوم دی هغوی داسې کسان تیر شوي دي چې هغو په ټوله دنیا باندې حکومت کړی دی. په هغې کې یو نمرود دی، یو بخت نصر، دا کافر و. او مسلمانانو کې سلیمان علیه السلام او ذوالقرنین، دوی په تمام دنیا باندې حکومت کړی. نو ابراهیم علیه السلام د دې بادشاه سره هم مناظره کړې ده، د خپل پلار سره، د خپل قوم سره. بیا په هجرت باندې مجبوره شوی دی، شام طرف سره سفر کړی دی، د هغه نه مکې طرف سره راغلی دی. بیا اسماعیل علیه السلام په مکه کې هغه آباد شوی دی، د هغې نه بیا نسل خور شوی دی. پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم د اسماعیل علیه السلام په اولاد کې راغلی دی. نو دلته د ابراهیم علیه السلام او د نمرود مناظره ذکر کوي. فرمایي چې آیت نه ګوري هغه کس ته چې هغه د ابراهیم علیه السلام سره جګړه وکړه د الله په باره کې، د ابراهیم علیه السلام د رب په باره کې، ځکه چې الله پاک هغه د بادشاهي ورکړې وه. نو هغه د دې خپلې بادشاهۍ او د دې زور نه غلط فایده واخیسته او د حق پرست خلاف یې وکړو. ابراهیم علیه السلام هغه دشمني وکړه، خلاف یې وکړو. ابراهیم علیه السلام ورته ووی چې رب زما هغه دی چې هغه ژوندي کول کوي، مړه کول کوي. نمرود خو وی چې رب زی ما. نو ابراهیم علیه السلام رب ته نه، رب هغه ذات دی چې هغه ژوندي کول کوي، مړه کول کوي. نمرود وی چې زه هم ژوندي کول کوم او مړه کول کوم. یو کس چې هغه قیدي و، په هغه باندې 500 اډر و، نو هغه یې راوویسته، هغه یې آزاد کړ. او بل یو سړی په لاره باندې ته بېګناه، هغه یې راونیو، هغه یې مړ کړ. وایي دا یو ما ژوندی کړه، بل مې مړ کړ. حالان کې مرګ او ژوند دې ته نه وایي، احیا خو دې ته وایي چې سا پکې داخل کړي، چې هغه ژوندی شي. او اماتت چې کوم دی، مرګ دې ته وایي چې سا تې وباسي. نو ده یو آزاد کړه او بل یې مړ کړ. او دا مړه کول او ژوندي کول زه هم کومه. ابراهیم علیه السلام ته پته ولګېده چې دا ډېر سخت جاهل دی.
د احیا او اماتت په معنا باندې نه پوهېږي. نو ورته ووایي چې زما الله هغه دی چې هغه انور چې دی د مشرق د طرف نه راوباسي. نو که ته نر یې جو د مغرب د طرف نه د انور راښکاره کوي پته به ولګي. فبهت الذي کفر، نو چپ شو هغه سړی چې کفر کړی نمرود چې کوم دی هغه لاجوابه شو. خازن وایي چې دا جواب کولی شو چې دا زه ما دا کار کړی د مشرق نه د انور زه راخېجوم او که ته نر یې جو ته ابراهیم علیه السلام ته ویلي چې ته د مغرب نه راوباسه. خو دا نه شو ویلی. دا ځکه چې د دې کې بشران خلق ناسو، نو هغو به ورته ویلي چې دا خو ته لا پیدا نه وي د هغې نه مخکې د مشرق نه د انور راخوته. نو ده له بیا څه جواب نه ورته نو چپ شو غلی شو. نو الله پاک فرمایي چې الله هدایت نه کوي قوم ظالم ته. مناظره ابراهیم علیه السلام وګټله. نو الله پاک هغه ذات دی چې د مشرق نه انور راخیږي او د مغرب باندې پټوي. یو ورځ به داسې هم راشي الله پاک په دې قادر دی چې هغه د مغرب نه به راوباسي. لکه د قیامت د غټو نښو نه یوه نښه دغه هم ده چې دا انور به د مغرب د طرف نه چې کوم دی راخیږي. سهار کې انور نه راخیږي، ټیم به شوی او انور به راخیږي نه. خلک به انتظار کوي دا څه چل دی. انور مطلع صفا ده، وریځ نشته، انور نه ښکاري، څه چل دی. اچانک چې وګوري نو دا انور به د دې مغرب د طرف نه راښکاره شي مشرق په ځای باندې. نو بس توبې دروازه بند شوه. دې نه وروسته بیا توبه بیا د چا نه چلېږي. 6 کاله به وي او د هغې نه وروسته بیا قیامت قایمېږي د 120 سال وروستو د دې انور د راختو نه. او د غرمې پورې به دغه شانتې روانې د مغرب نه مشرق طرف ته. بیا به الله پاک دې بوځي د مشرق نه به بیا راوخېږي مغرب طرف ته به روان کړي. نو والله لا یهدي القوم الظالمین. یو واقعه دا شوه د ابراهیم علیه السلام او د نمرود. دویمه واقعه د عزیر علیه السلام ذکر کوي چې بخت نصر چې کوم دی هغه حمله کړې وه په فلسطین باندې. دا اصل کې فلسطین دی او صهیون فرزون په وزن باندې. صهیون چې کوم دی دا یو غر دی او په دغه غر باندې له پاسه دا فلسطین دا ښار دی. دغه غر خلق نن سبا غلط تلفظ کوي، سیهون وایي، حالا کې دا ها چې دا مخکې دا یا وروستو دا صهیون. سیهون ورته وایي، سیهوني جنګونه دي، سیهوني انقلاب دی. نه دا دغه دی صهیون، دا غر دی او په هغې باندې د پاسه دغه ښار دی. نو په دغه کې یهود پاتې کېده. نو بخت نصر چې کوم دی هغه مجوسي مشرک بادشاه و، هغه حمله وکړه په دغه یهودو باندې. د هغو نه 100,000 علما هغه ووژله. تورات چې کوم دی هغه یې ترې وسېزه او دا بیت المقدس دا هر څه وران کړل، ګندګي پکې واچوله او بې شماره مړي یې وکړه. دا لارې کوڅې چې کوم دی هغه ټولې د وینو نه ډکې وې. ښار یې تس نس کړ، وران شو. نو څه وخت وروستو عزیر علیه السلام په دغه لارې باندې ته چې وکتل نو دا ښار چې کوم دی هغه په چتونو باندې اتاو شو. لکه کچه کوټي که نه هغه چې دا چت ارتاو شي نو بیا دا کته ولګي، نو بیا پې دا دیوالونه له پاسه ارتاو شي. دا ګیر چاپېر دیوالونه چې دا پې له پاسه بیا ولګي، نو چت لاندې دا نور دیوالونه دا هر څه پې له پاسه بیا پراته وي. نو دغه شانتې چلو سره شو، دا هر څه دا ښار وران شو. نو عزیر علیه السلام تعجب وکړو، انا یحیی هذه الله بعد موتها. دا به الله پاک د مرګ د وروستو څنګه ژوندي کوي دا خلق او دا مړي، او دا ښار به بیا څنګه آبادیږي؟ دا خو تس نه شوی دی. نو الله رب العالمین دې وفات کړ. دی په هغه وخت کې د 100 کال و. نو مرګ پې الله پاک راوسته، 100 کاله دی پروت و. د ده سره د خوراک څه سامانو، د انځرو ورسره او څه جوسو د میوو، یو ورسره خر په خر باندې راغلی. بس خر چې کوم دی هغه خو د ډېر وخته پورې ژوندی پاتې کېدی شي. دا جوس او دا انځر میوې دا زر خرابېږي. او د الله پاک قدرت ته ګوره، دی چې 100 کاله وروستو پاڅېده نو هغه میوې او جوس هغه په خپل حال باندې و، هغه نه خراب شوي. کوم چې خر و نو هغه ریزه ریزه شوی او ډوکي و. نو ده ته الله پاک ووایي کم لبثت، تا څو وخت تېر کړ؟ نو ده وایي ما یوه ورځ یا نیمه ورځ تېره کړې، د ورځ څه حصه. نو ورته یې وکتل بېچاره دا خو
نور لا پناه شوی نه دی، نو کېدای شي ورځ چې کوم دی هغه څه حصه تېره شوي او بیا وي چې کېدای شي دا ثابته ورځ تېره شوي حالا کې په هغې کې 100 کاله تېر شوي وو. الله پاک ورته وایي بل لبثت 100 عام بلکې تا وخت تېر کړی دی 100 کاله. نو د خپل طعام ته وګوره، هغه انځرو دانو ته و شرابې که هغه خپل سکاک ته هغه جوس مسلم یتسنه چې هغه نه دي خراب شوي، هغې بدبویي نه ده کړې، بدبودار شوي نه دي. او دې خر ته دې وګوره او د دې لپاره چې موږ تا نښه وګرځو د خلکو لپاره، او دې اډوکو ته ګوره چې دا موږ څنګه خوځو راخوځو، او بیا موږ په دې کې غوښه چې کوم دی هغه راولو او دا خر به اوسه بلکل ټیک ټاک شي. نو خدای پاک دغسې وکړه هغه خر چې کوم دی په خپل حکم باندې هغه ژوندی که، هغه اډوکو ته غوښه واغوستولی شوه، خر پاڅېد ویل راقده روان شو. عزیر علیه السلام پې بیا کېناسته، هغه خپل جوس او دغه یې راواغسته انځر روان شو واپس. تپوس یې وکړو، یو زنانه چې کوم ده هغې سره میلاو شو هغه بوډۍ شوې ده ډېره زیاته، د سترګو نظر یې تللی دی او فارج زده غوندې ده. نو ده ترې تپوس وکړو د عزیر کور کوم ځای کې دی؟ هغه وی عزیر څه کوي؟ عزیر خو د هغه 100 کاله وشو چې مخکې تللی دی او بیا واپس نه دی راغلی. نو ده ورته وایي زه عزیر یم. نو هغه وایي ته عزیر څنګه؟ نو ده وایي دا زه یم. وی هغه خو مستجاب الدعواتو د هغه دعاګانې به قبلېدې. نو که ته رښتیا هغه عزیر علیه السلام یې نو زما دپاره دعا وکړه چې زما دا سترګې به الله پاک ښې کړي او زه به پاڅم روانه به شم، زما دا خپې او دا شلې دي چې دا برابر شي. جو بیا به زه تا وګورم واقعي چې ته هغه یې او که نه. نو ده دعا وکړه، الله پاک هغه ټیک کړه ښځه. جو هغه سترګې برابر شوې، ده ته چې وکتل جو ویا صحیح ده. وی هغه له عزیر علیه السلام د تورات دا هم ورته وی ته ما ته تورات اورولی شي؟ هغه ورته ښه. وی راځه چې زه کور یې ورته وښو. کور مخکې د ده په یو کناره باندې و، د ښار په یو کناره کې و فلسطین کې. اوس چې لاړو نو هغه د ښار منځ ته راغلی دی، ګیر شاپېره آبادیان یې تېر شوي دي ځکه 100 کاله خو ډېر وخت. نو یو زوی یې پکې هم ژوندی دی چې هغه زوی چې کوم دی هغه د 113 کالو دی او دی په د 400 کالو په عمر کې وفات شوی، په هغه 400 کالو په عمر کې بیا پاڅېده. نو دا پلار یې د 400 کالو دی او زوی د 113 کالو دی او نصیب دی. نو هغوی هغه زوی ته وی چې دا او دا نور بچي دا دي په کور کې دی دنده اوس لاړ کور ته. هغه ورته بابا څه کوې؟ پردي کور ته ځې؟ هغه دا زما خپل کور دی. ستاسو کور ته کوم ځای راغلی؟ وی دا زما کور دی. هغه بوډۍ ورته وی دا عزیر علیه السلام دی. وی عزیر علیه السلام پخوا مړ دی نشتی. نو ده ورته وی نه زه هغه عزیر علیه السلام یم. نو هغه زوی وی که ته رښتیا عزیر علیه السلام په هغه کې څه داخل یې موږ تا ګورو. د هغه د دې دوو ولو په منځ کې چې کوم دی د سپوږمۍ د نښې په شانتې یو نښه ده او بل دا چې هغه تورات حافظ و تورات ورته. نو موږ تا ګورو. نو دا کورتۍ چې کمیس یې ته واړو نو واقعي هغه نښه پکې موجود وه او بیا وی تا د تورات درځي؟ هغه وی او تورات درځي. هغو سره تورات څه نسخې وي هغه راواغستې او ده ته وی وایه. ده چې تورات حافظ ووایي ورته هغه وی بلکې صحیح ده. دا غټه معجزه چې د خلقو ولیده په کار دا وه چې ایمان یې راوړی په الله باندې او ایمان یې مضبوط شوی په رب باندې چې رب هغه ذات دی چې 100 کاله وروسته سړی پورته کړو عزیر علیه السلام. نو خلقو چې کوم دی هغه نه خدای جوړ کړو. وقالت اليهود عزیر ابن الله. او یهودو وی چې عزیر چې کوم دی هغه د الله پاک زوی دی. نو د خدای زوی یې جوړ کړو. نو د هغه عبادت یې شروع کړو. به هر حال خر چې کوم دی هغه پورته شو صحیح سالمه او عزیر علیه السلام په هغې باندې سور روان شو. نو فلما تبین له، نو کله چې هغه ته پته ولګېده چې زه 100 کاله مړ پروت وم او اوس الله پاک ژوندی کړم، نو قال اعلم ان الله على كل شيء قدیر. نو وایي چې الله پاک په هر شي باندې قدرت لرونکی دی. په دې کې استبعاد نشته، دا د عقل نه خلاف نه ده. بله واقعه بیا د ابراهیم علیه السلام ذکر کوي، دا یو حق پرست سړي چې هغه ووایي یا الله ما ته وښایه چې ته دا مړي څنګه ژوندي کوې؟ نو الله پاک ورته وایي ستا یقین نشته؟ هغه وایي ولې نشته؟ یقین مې شته، خو زما د زړه اطمینان به حاصل شي په دې باندې. زه په دې پوه یم چې ته په دې باندې قادر یې، خو په دې نه یم پوه چې دا څنګه ته دغه کوې ژوندي کوې دا مړي. نو چې په دې خپلو سترګو باندې ووینم نو زما یقین به راشي، دا زړه به مطمئن شي چې
په دې طریقه الله پاک دا مړي ژوندي کوي. نو الله پاک ورته وی یو څلور مرغان ونسه هغه ځان سره آشنا کا او بیا خس کا او بیا په غر باندې چې کوم دی هغه جدا جدا د هغې اجزا کېده. بیا ورته آواز وکړه نو هغه په منډه باندې راځي تا ته او پوه شه چې الله پاک زورور دی حکمت والا دی. نو ابراهیم علیه السلام ولېږه څلور مرغان یې هغه ونیوله، یو طاووس او یو بانګي او یو کارغه او یو کوتره. دا څلور مرغان چې کوم دی دا یې راونیوله، هغه یې خس کړه، کیمه یې کړه او بیا په یو بل کې ګډوډ کړه او بیا د غرونو په سرونو باندې یو مخامخ غرو د هغې په سر باندې دا کیمه کېښوده. بیا الله پاک ورته وویل اوس ته آواز وکړه چې راځئ. مثلا بانګي ته وویل چې بانګي راځه. د بانګي هغه د دغه غوښو نه هغه د بانګي غوښې چې دی هغه جدا شوې په دې ټولو غوښو د دې کیمې په منځ کې. نو بره روانې شوې، یو بل ته ولګېدې، بیا چې بانګي جوړ شو د ده په مخ کې ولګېدم. بیا بل مرغه ته آواز وکړه که مثلا طاووس ته، هغه هم په دغه طریقه باندې راغی. په خپلو سترګو باندې ده ولیدله چې الله پاک په دغه طریقه باندې مړي ژوندي کوي. په ورځ د قیامت به هم الله پاک دغسې دې ټولو اجزاو ته آواز کوي. دا ټول اجزا د دې مړي به یو بل سره لګي او بیا به انسان جوړېږي او بیا به چې کوم دی هغه زوړ حالت کې چې په کوم حالت کې دی مړو په هغه حالت کې به پاسي. نه دا د الله عظیم قدرت دی. نو علم تر الی الذی حاج ابراهیم آیت نه ګوري هغه کس چې هغه جګړې کولې د ابراهیم علیه السلام سره فی ربه په باره د رب د هغه کې انا اتاه الله الملک، ځکه چې الله پاک هغه ته بادشاهي ورکړ و د هغې نه غلط فایده اخیستې وه، د حق پرستو خلقو سره یې جنګونه کوله. اذ قال ابراهیم ربي الذي یحیی ویمیت، کله چې ابراهیم علیه السلام ویل چې زما رب هغه ذات دی چې هغه ژوندي کول کوي مړه کول کوي. قال انا احیی وامیت، نمرود ویل چې زه ژوندي کول او مړه کول کوم. قال ابراهیم فإن الله یأتی بالشمس من المشرق، نو وی ابراهیم علیه السلام چې یقینا الله پاک راخیږي د انوار د مشرق د طرف نه د نور خاطر د طرف نه. فاتی بها، نو راوله ده راوخیږي ده من المغرب د مغرب د طرف نه. فبهت الذي کفر، نو چپ شو هغه سړی، حیرانه پریشانه شو هغه سړی چې هغه کفر کړی نمرود. والله لا یهدي القوم الظالمین، الله پاک هدایت نه کوي قوم ظالم ته، هغه ته د صحیح جواب لار نه ښیي. او کالذي مر على قريتنا، او یا په شان د هغه کس چې هغه تیر وت په یو ښار باندې، وهي خاویتونه، حال دا چې هغه ارتاو شوی على عروشها په خپلو چتونو باندې. قال اووی دې کس چې دا عزیر علیه السلام انا یحیی هذه الله بعد موتها، څرنګې به ژوندي کړي الله پاک دا روسو د مرګ د دې نه، دا ښار به څنګه بیا واپس آباد شي او دا خلق به څنګه ژوندي شي. فاماته الله 100 عام ثم بعثه، نو الله پاک دې وفات کو مړی وساته 100 عام 100 کاله ثم بعثه، بیا یې پورته کو ژوندی کو. قال کم لبثت، نو الله پاک ورته وایي تاسو وخت تېر کړی. نو قال لبثت یوما او بعض یوم، نو هغه ما وخت تېر کړی یو ورځ یا بعضې د ورځې نه. نو قال بل لبثت 100 عام، نو الله پاک ورته وایي چې بلکې تا وخت تېر کړی 100 کاله. فانظر الى طعامک، نو وګوره خپل خوراک ته، او شرابک خپل سکاک ته، لم یتسنه چې هغه نه دي خراب شوي. وانظر الى حمارک، وګوره خپل خر ته، ولنجعلک آیة للناس، او د دې لپاره چې موږ وګرځو ته نښه لپاره د خلکو. وانظر الى العظام، وګوره هډوکو ته کیف ننشزها، چې څرنګې موږ خوځو راخوځو دې لره. ثم نکسوها لحما، بیا اغوندو دې ته غوښه. فلما تبین له، پس هر کله چې ده ته واضح شو دا خبره، نو قال اعلم ان الله على كل شيء قدیر، نو وی عزیر علیه السلام چې زه پوه یم چې یقینا الله پاک په هر شي باندې قدرت لرونکی دی. واذ قال ابراهیم ربي، هر کله چې وی ابراهیم علیه السلام ای زما ربه اریني ما ته وښایه کیف تحیي الموتى، چې ته څنګه ژوندي کوې مړو لره. قال ولم تؤمن، نو الله پاک ورته وویل چې ته ایمان نه لرې. قال بلا، نو هغه ولې نه، ولکن لیطمئن قلبي، لیکن د دې لپاره چې زما زړه مطمئن شي. قال فخذ 4 من الطير، نو وی الله پاک چې ونسه یو څلور د مرغانو نه. فصرهن الیک، نو هغه اشنا کړه ځان سره. ثم اجعل، یا خس کا ځان د ځان سره. ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا، بیا وګرځوه په هر غر باندې د دوی نه ټوکړي حصي. ثم ادعوهن یاتینک سعیا، او بیا راوبله دوی لره، نو راځي به تا ته دا په منډه. واعلم ان الله عزیز حکیم، او پوه شي الله پاک زورور دی حکمت والا دی. ربنا ظلمنا انفسنا